صادق. دوستانو د ډیپټي کمیشن نوشیره والا یو نوټس جاری کړی دی چې د دریای کابل باندې اوبه را روانې دي او ډېرې تیزې اوبه را روانې دي او ډېر په های لیول باندې اوبه دي. دا اوبه به ټولې په پاکستان په علاقو باندې KPK په طرف باندې به دا تېرېږي. نو په دې په ضد کې چې څومره هم کلي دي یا کورونه دي نو هغوی له پکار دي چې د دې ځای نه نقل مکان وکړي چې د هغوی ته څه نقصان ونه رسي. نو دا ډېر یو ښه میسج و چې هغوی په خپل پیج کې ورکړو، خپل هغه کې ورکړو. نو موږ له اوس پکار دي چې موږ دا میسج نور مخکې ورشیر کړو او خلکو ته پته ولګي چې داسې یو مسله راغلې ده. په پاکستان کې په دنیا کې په هر ځای کې څومره ملکونه دي چې څومره بارانونه شوي نو ډېر نقصان وکړو. الله پاک ته خیر وکړي. نو په دې ضد کې چې کوم ملکونه کوم کلي راغلي دي هغوی نومونه یې جاري کړي دي چې دا کلي دي د دې ځای نه نقل مکان وکړي چې هغوی ته څه نقصان یا څه دغه ور ونه رسي. او د دې سره تاسو ته به زه دلته کې یو میپ وښیم. په میپ کې چې کوم دریای کابل دی، دریای کابل نه چې کوم دریای چې کوم ده دا شروع شوې ده په کوم ځای کې پرېوتې ده. په دې په ضد کې چې څومره هم کلي دي تاسو دلته کې په خپله په سکرین کې ګورئ او تاسو په خپله هم سرچ ورکړئ، په میپ کې سرچ ورکړئ، تاسو په خپله دا شي پته ولګي. په دې په ضد کې چې کوم کورونه راغلي دي هغه تاسو ته زه انشاءالله وښیم. دا تاسو په دې سکرین باندې ګورئ، دلته کې تاسو دا میپ روان دی، تاسو دې ته ګورئ. په دې په ضد کې چې کوم کورونه راغلي دي د هغوی نومونه ستاسو ته زه اخلم. دا د دریای کابل چې کوم طرف تېر شوی دی او هلته کې کوم کلي دي نو هغوی ته دا یو پیغام دی چې خپل چې څومره تاسو لګېدلی شي د هغه ځای نه زر تر زره خپل نقل مکاني وکړئ چې تاسو ته څه نقصان در ونه رسي. په دې کې لومړی نوم دی قاسم علي بیګ، ګندي، تازه دین، زړه میانه، امانګړ، هیچکي، بالاو پایان، نوشیره کلا، نواکلې، چوکی ټاون، خدرریزي، امانکوټ، پالو، محب بانډا، بره بانډا، کوترپال، رشکۍ، پیرسباغ، ګړی مومن، کیمپ کورونه، بانډا، شیخ اسماعیل، پښتون ګړی. دا چې کوم نومونه دي دا په دې په ضد کې دي. دا د دې نومونه دا چې کوم دي دا ایشو کړي دي. تاسو دلته په سکرین کې به وګورئ، دا میپ هم وګورئ، دا دغه هم وګورئ، تاسو ته په خپله پته ولګي. او دا چې کوم دی د ډپارټمنټ کمیشن نوشیره والا چې کوم دی دا نومونه ایشو کړي دي چې دوی له پکار دي چې دې ځای نه نقل مکاني وکړي ځکه چې دوی ته به څه تکلیف دغه ونه رسي. دا د مخکې نه ستاسو ته یو میسج درکړی دی چې ستاسو دې ځای نه نقل مکاني وکړئ. داسې نه چې ستاسو دا اوبه درشي او ستاسو بیا وروستو افسوس کوئ چې موږ ته چا څه دغه نه دی کړی. دا میسج د ستاسو دپاره دی چې ستاسو د دې ځای نه نقل مکاني وکړئ او خپل محفوظ ځایونو ته لاړ شئ. په اوس نه ځان نقل مکاني وکړئ او محفوظ ځای ته لاړ شئ ستاسو بهتره یې. ځکه چې دې نه مخکې په پاکستان کې څومره سیلابونه راغلي خلکو نقل مکاني نه ده کړې او په هغې په ضد کې راغلي دي او ډېر نقصان یې خوړلی دی. ځکه چې دلته کې واړه ماشومان وي، زنانه یې داسې ځناور وي، داسې کور کې نور څه سامان دغه وي نو هغه چې په ټیم باندې سړی اوچت کړي نو ښه ده. دا میسج د ستاسو دپاره دی او تاسو لازم دا دغه وګورئ چې په دې په کلي په دې دریای کابل په ایریا کې چې څومره هم کلي راځي دا چې په پاکستان تېرېږي نو په دې کې چې څومره کلي راځي نو هغوی له پکار دي چې د هغوی د دې ځای نه نقل مکاني وکړي او محفوظ ځای ته لاړ شي. ځکه چې دا یو ډېر نقصانده شی دی ځکه د اوبو لاره هېڅوک هم نشي بندولی. نو پلیز د ستاسو مهرباني وي چې ستاسو په ټیم باندې خپل اقدام وکړئ او د دې ځای نه وځئ. وروسته بیا به خفګان کوئ، بیا به مدد له څوک نشي راتلی. او هغوی دا هم جاري کړي دي چې تاسو چې کوم 1122 دی کوم هیلپ لاین دی هغې ته تاسو په ټیم باندې دغه کولی شئ. تاسو له هغوی په ټیم باندې راشي کوم ځای کې مشکلات وي کوم ځای کې دغه نو تاسو هیلپ لاین ته دغه کولی شئ او انشاءالله تاسو ته به دغه درکړي. د دې ټیم یې ورکړی دی 24 ګنټې د بارانونو او دغه ټیم یې ورکړی دی دریای دغه ورکړی دی 24 ګنټې ورکړی دی. نو تاسو مهرباني وي چې تاسو د دې ځای نه نقل مکاني وکړئ او چې څومره کلي پکې راغلي ستاسو دا نومونه واورېدل تاسو ته دوباره بیا وایو زه نومونه یادوم تاسو دا نومونه واورئ. قاسم علي بیګ، ګندي، تازه دین، زړه میانه، امانګړ، هیچګي، بالاو پایان، نوشیره کلا، نواکلې، چوکی ټاون، خدریزي، امانکوټ، پالو، محبي بانډا، بره بانډا، کوترپان، رشکۍ، پیرسباغ، ګړی مومن، کیمپ کورونه، بانډا شیخ اسماعیل، پښتونګړ.
دا چې کوم علاقې دي دا په دې په ضد کې راتللی شي، نو تاسو مهرباني وي چې تاسو د زر تر زره د دې دغه وکړئ او تاسو په خپله په امن کې شئ چې تاسو څه نقصان در ونه رسي، نو تاسو به ډېره مهرباني وي. زه تاسو نه غواړم اجازت د الله په